دا یو ملګري د یورپ نه پوښتنه کړې ده چې ما د تیر یو کال نه مونځ نه دی کړی. یو کال وشو چې ما مونځ نه دی کړی او مونځ ته مې بالکل زړه نه کیږي او د ژوند نه مې سکون ختم شوی دی او څه وکړمه چې زه په مونځ باندې راشم او زما نه مونځ پاتې نشي. الله اکبر. ډیره د خسران، ډیره د نقصان او ډیره د افسوس خبر ده چې په یو کال کې یو انسان خپل رب، خپل اله ته سجده ونه لګوي. الله اکبر. او د ژوند نه مې سکون ختم شوی. نو وروره د ژوند نه به سکون ولې نه ختمیږي؟ اوس خبره داسې ده چې هیڅ یو داسې وظیفه نشته او داسې یو دعا نشته چې هغه تا ته زه وښیم چې ته دا دعا وایه، په دې سره به ته مونځ شروع کړې او ستا به په مونځ کې زړه ولګېږي. خو دغومره درته وایم چې مونځ دا یو داسې عمل دی، الله دې وکړي چې زما په دې خبرو باندې په تا باندې اثر وشي او ته مونځ شروع کړې. مونځ یو داسې عمل دی چې د اسلام او د کفر په منځ کې کم فرق واضح کوي، کم عمل، هغه دغه مونځ دی. یعنی مونځ د کفر او اسلام ترمنځ چې کم بارډر دی هغه دغه مونځ دی، کم دیوال چې دی هغه دغه مونځ دی. اوس کم انسان چې مونځ کوي او کم انسان چې مونځ نه کوي، یعنی کافر، د دغه کافر او د دغه مسلمان ترمنځ چې فرق واضح کیږي په کم عمل سره، هغه دغه مونځ دی. اوس خپله سوچ کوه. او مونځ یو داسې عمل دی چې الله جل شانه به د قیامت په ورځ په عملونو کې د ټولو نه اولنی چې کم عمل د هغې حساب به د بنده سره شروع کوي، هغه دغه مونځ دی. اول ما یحاسب به العبد الصلاة. د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بنده سره به کله حساب کتاب شروع کیږي، اولنی عمل چې د هغې پوښتنه به له تا نه کیږي هغه دغه مونځ دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم انسان مونځ دا برابر رووتو، صحیح رووتو، د مونځ په امتحان کې دا پاس شو، نو وایي مخکې ټول عملونه، روژه، زکات وغیره چې څومره ستا عملونه دي دا به وایي صحیح روځي، دا به برابر روځي. او وایي که چېرته د یو انسان په مونځ کې الله دې نه کړي ګډبډیشن رووتو، کمی رووتو، مونځ یې صحیح نه و، د مونځ رزلټ چې دی دا صحیح رونه وتو، نو وایي شاته چې څومره عملونه دي د دا عملونه به ټول ګډوډ وي او وایي د دغسې کس ځای به جهنم وي. نو خپله سوچ کوه چې مونځ یو دومره عظیم نعمت، عظیم عمل، ستا زړه لګي ستا زړه نه لګي، ستا توجه برابریږي ستا توجه نه برابریږي، خو مونځ کوه، مونځ شروع که. او دا تا ته زه خواست کوم چې د مونځ ترجمه زده که. که څوک دا غواړي چې زما دې په مونځ کې زړه ولګي او د مونځ نه دې زه خوند واخلم، د مونځ ترجمه زده کوي. ته سبحانک اللهم وبحمدک دا وایې، د دې ترجمه ته زده که. ته سورة الفاتحه وی، ته سورت وی، ته تشهد وی، ته وی سبحان ربی الاعلی، د دې ترجمه زده که. نو ته به په خوند باندې پوه شي او د یو مونځ نه پس به د بل مونځ ته انتظار وي او خواهش به دې کېږي چې کله به زه اوس بیا په سجده باندې سر ایږدم او کله به بیا زه الله ته ودرېږم. نو بیا به انشاءالله تاسو د مونځ په خوند باندې پوه شئ. نو الله دې وکړي چې په مونځ کې دې زړه ولګېږي او مونځ ته دې توجه برابره شي او دغه تیر چې څومره کمی کوتاهۍ درنه شوې د دې قضا او په دې باندې الله ته وژاړه. نو انشاءالله الله غفور او رحیم دی، مهربانه ذات دی چې الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي او مخکې به دې الله جل شانه په دین اسلام سره منور کړي. الحمدلله زموږ انلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي.